هغه روزو کې تاسو یو څلور کاره ډیر زیات کوئ. اگر څلور کاره کم دي آقای نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان فرمایي خصلتین ترضون بهما ربکم، دو خصلت او دو کاره خدا سي دي چې په هغې سره به تاسو خپل رب راضي کړئ. کله د انسان نه رب راضي شو ورضوان من الله اکبر من کل شی، د معمولی رضامندي د الله چې کومه ده دا د هر څیز نه لویه ده. نو آقای نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان فرمایي خصلتین ترضون بهما ربکم، دقه ترضون بهما په دغه دو خصلتو سره به تاسو راضي کې خپل رب. وخصلتین لا غناء بكم عنهما، او دو خصلت داسې دي چې د هغې نه ستا خلاصي نشته خو به خامخا غواړي. فاما الخصلتان ترضون بهما ربکم، هغه دو خصلت رسول الله مبارک بیان فرمایي په کوم سره چې ته خپل رب راضي کې، په شهادت الله اله الا الله واستغفروا. دو خصلت او دو کاره خدا دي په دې رمضان المبارک کې چې ډیر بکې چې په هغې سره ستا رب راضي شي. هغه دو خصلت دا دي چې کثرت سره به د لا اله الا الله ورد کړي. لا اله الا الله کثرت سره وایي. آقای نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان فرمایي فشهادت الله اله الا الله، شهادت د لا اله الا الله ورکړي. ولی دا شهادت د لا اله الا الله په دې سره الله راضي کیږي او دا دومره لویه کلمه ده. موسی علیه الصلاة والسلام د الله په دربار کې سوال کوي یا الله مال څه داسې ذکر راکه چې تا په یادوم. موسی علیه الصلاة والسلام ته حکم وشو چې موسی علیه الصلاة والسلام لا اله الا الله وایه. موسی علیه الصلاة والسلام او فرمایل چې یا الله دا کلمه خو هر څوک وایي، زه خو یو خاص ذکر یادوم، یو خاص کلمه یادوم، مال یو خاص کلمه راکه چې هغه د په هغې زه تا یادوم. وی موسی علیه الصلاة والسلام ته حکم وشو چې موسی علیه الصلاة والسلام ځمکه او اسمان او په دې کې چې څه دي دا تمام کائنات سوا د الله رب ذوالجلال د ذات نه دا راجم شي او دا په یو چاپړي کې واچول شي او دا کلمه په بل چاپړي کې واچول شي، نو دا کلمه به تې وزني وي. حدیث د بطاقی مشهور حدیث دی. رسول الله مبارک بیان فرمایي د قیامت په ورځ باندې به زما یو امتی راوستلی شي. دا حدیث د بطاقی دا په درود مبارک کې راغلی دی او په کلمه طیبه کې راغلی. نو رسول الله مبارک بیان فرمایي و یو امتی به زما راوستلی شي د الله په دربار کې به پیش کړی شي. دغه زما امتی داسې امتی چې هغه په دومره ګناهونه کړي وي څومره چې یو کم سل رجسټرونه به د هغه د ګناهونو نه ډک او یو رجسټر به څومره وي چې کم طرف ته د ده نظر لګي دومره به دا رجسټر غټ، یعنی د مشرق او مغرب پورې به د ده دا رجسټر غټ وي د ګناه، دومره لوی ګناهونه به یې کړي وي. نو الله رب ذوالجلال به زما د امتی ته ووایي چې ای زما بنده دا ګناهونه ستا دي. وایي دی به ووایي چې او یا الله دا زما ګناهونه دي. وایي الله رب ذوالجلال به وفرمایي چې فرشتو خو در باندې ظلم نه دی کړی. وایي دی به ووایي چې نه یا الله فرشتو را باندې ظلم نه دی کړی. وایي الله رب ذوالجلال به وفرمایي چې څه داسې ګناه خو دشته پکې چې تا نه ده کړی او فرشتو لیکلې ده. وایي دی به ووایي چې نه یا الله دا ګناه ما کړی. دا هر څه به په ده باندې ثابت شي. وایي دغه وخت کې به دا انسان وایي چې زه خو غرق شوم، ځکه چې یو کم سل رجسټرونه زما د ګناه نه ډک دي.
او رجسټر هم داسې رجسټر نه دی لکه زما استاده کاپې وغیره چې او منګه راوالو پر نه دومره لوی رجسټر چې څومره د بنده نظر دی یو طرف ته او بل طرف ته دومره بغټ رجسټر دا د ګناه زما د دغه بنده لګېدلی وي او یو نه یو کم سل رجسټر د ګناهونو وای دا بنده به دقلته ووایي چې به زه خو لاړم غرق شومه زه خو د جهنم والا جوړ شو وای الله رب ذوالجلال به ورته وفرمایي چې ای زما بنده ستا یو نیکي زما سره شته وای دی به وایي چې یا الله هغه څه نیکي ده الله رب ذوالجلال به ورته وفرمایي چې دغه کلمه طیبه ده تا په اخلاص سره یو پیره ویلو چې اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله او وای دا به داسې د یو کاغذ په شکل کې راوړلی شي یو دو ګوتې کاغذ به وي یوه پرچي به وي بطاقه په عربی کې یو پرچي ته ویل کېږي یو چټۍ ته ویل کېږي آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان فرمایي وای دغه بنده به ووایي چې دا یو کم سل رجسټرونه دي د ګناه نه ډک دي دا یو معمولی کاغذ دا یو معمولی بطاقه دا یو معمولی پرچي به د دې په مقابله کې شي دا یو کم سل رجسټرونه د ګناهونو دا به وای دا تلې په یو چاپړه کې کېښودلی شي او دقه یوه پرچي یوه بطاقه او یوه چټۍ دا به راواغستلی شي د نیکو په تله کې به کېښودلی شي هغه تله به درنه شي هغه یو کم سل رجسټرونه بس پک شي دومره لوی طاقت الله رب ذوالجلال دغه کلمې له ورکړی دی عیسی علیه السلام بیان فرمایي وی امت محمد اسقل الناس فی المیزان عیسی علیه السلام وی فرمایل چې دا امت محمدیه چې کوم دی دا به د ټولو نه دروند وي پر ورځې د قیامت پته لګي وای دا ځکه چې دوی خپل جبې چې کومې دي هغه په لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې بلدې کړې وي او وای داسې بلدې کړې وي چې نور امتونه چې دي هغوی ته انکار کو هغوی ته نفرت کو امت محمدیه را ولګېدل او دقه کلمه را واغستله خپل جبې پې بلدې کړې وې دا یې خپل ذکر ګرځولی د دې وجې نه به د امت محمدیه دا وزن په تله کې زیات وي د دې وجې نه پاس انفاس د تصوف اصطلاح ده دا صوفیه کرام په دې باندې دا خپل جبې رواني او په یو یو سا باندې په سو کرته او په زر کرته باندې دا کلمه وایي او لرې درته نه ځمه زمونږ د دې خیبر پښتونخوا زمونږ د شیخ پر اسلام سے پیر سے الاډن ډیری بابا چې په دې بټخېله کې د هغه مزار نو بابا فرمایي وای الاډن ډیری بابا با صرف لفظ الله 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 وای دا به په یو شواروز کې او یا زره کرته د نور ذکرونو نه علاوه د نور تلاوت نه علاوه د منظور نه علاوه ما او تای تصور هم نشو کوله اکثر خلق را پاسی وای دا به څنګه کیږي په یو ورځ کې او یا زره کرته په یو ورځ کې او یا زره کرته صرف او صرف الله ویل وای دا به څوک وای نو د دې نه هغه کس انکار کوي چې چا نه وی کړی او څوک دا اولیاء او کرامت نه مني او کرامت د اولیاء حق دي شرع العقائد مساله ده نو حضراتو دغه صوفیه کرامو به دا خپل ورد ګرځولیو خپل جبې به په دې سره هغه مضبوطی کړی وي او خپل کار به الله الله ګرځي
نو آقا انعامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امت بوي د دغه کلمې د وجې درون شپه میزان کې عیسی علیه السلام بیان فرمایي. رسول الله مبارک بیان فرمایي دو خصلتا او دو کارا چې په هغې سره به تاسو خپل رب راضي کوئ. هغه دو کاره څه دي؟ اول کار خصلتان ترضون بهما ربکم، هغه دو خصلته چې تاسو په خپل رب راضي کوئ. فشهادت الله اله الا الله واستغفروا، شهادت د لا اله الا الله. او کله چې دا انسان ذکر کوي او دا د عجب په دې ذکر باندې راوړي نو د الله په فضل سره د عجب با بیا د فضول او د لغو خبرونه محفوظ شي. دی به بیا کنزل نه کوي، دی به بیا دروغ نه وایي، دی به بیا غیبت نه کوي، ځکه چې په ژبه باندې د الله نوم راغلی دی. د الله نوم کې خو ډېر کمال پروت دی. نو وایي ډېر زیات کثرت سره د دې ورد کوي. داسې نه چې کرت دو نکرتی اوایا نا. آقا انعامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان فرمائی چې کثرت سره به کوي دغه څلور کاره. په دغه څلور کارو کې دو کاره دا دي چې شهادت د لا اله الا الله او استغفار به وایي. شهادت د لا اله الا الله چې انسان دغه کلمه خپل ذکر وګرځي، خپل ورد وګرځي، او بیا به دومره لوی کمال دی. ما مخکې تاسو ته ویلو امام قرطبي رحمه الله یو ډېر لوی شخصیت تیر شوی دی، او یو تفسیر یې صرف او صرف هغه تفسیر به درته ووایم چې یو تفسیر یې لیکلی دی د قرطبي، تفسیر قرطبي په نامه باندې، چې هغه احکام القرآن دا موالکو دی. لکه څنګه چې زمونږ احکام القرآن تفسیر جساس دی، نو دقه رنګې دا موالکو احکام القرآن په دې باندې طالبان پوهیږي. هغه تفسیر قرطبي دی. نو دومره لوی تفسیر یې لیکلی چې ناشنا فصاحت او بلاغت نه ډک تفسیر دی. نو دغه امام قرطبي رحمه الله بیان فرمایي، وایي ما دا اورېدلی و چې څوک 70,000 پیرې دا لا اله الا الله وایي او دا نصاب مکمل کی او ځان د پاره کې دی یا یې مړو ته ور وبخي، نو کو په مړي باندې عذاب وي الله رب ذوالجلال بته د دقیق کلمې په برکت سره د عذاب پورته کی. نو وای ما ځان لا سو نصاب میزان لم ویلو او بزرگ شخصیت او وای خپل بیبي لم ویلو، نو وای ځان سره می دا نصابونه تیار کړو او یا زره کرتا د لا اله الا الله دا ورد می وای کو. سیب وای پدې کې زمونږ په علاقه کې یو ځوان مشهور او وای داغه په باره کې دا چې دا صاحب الکشف او د کشف کیږي. وای ما سره دغه کس ناست خواته او روټیم خوړله، وای ناسا به دقه ځوان او دغه الک چې دی د یو چغو واله او په جړا شو داسې ورپېدو. وای ما ورته وی چې ولې؟ وای ده راته وی چې صاحب زما مور مړه ده او هغه ما ولیده چې په جهنم کې ده. دې ته کشف القبور ویلې کېږي. د دې قبرونو دا حال الله رب ذوالجلال اولیاء الله ته خینو، خو زما ستا په شان کسان یې نشي لیدلی. په دې سترګو چې موږ ګناهونه کوو، په دې سترګو چې موږ حرام ته ګورو، په دې سترګو چې موږ پردو زنانو ته ګورو، په دې سترګو چې موږ د ګناه ځایونو ته ګورو، موږ به په دې باندې د قبر احوال څه وینو. هغه صفا سترګې غواړي. اولیاء الله ته الله رب ذوالجلال کشف القبور کوي. نو دغه کس وی دا چغه واله او وی چې زما دا مور دا خو په جهنم کې دا او عذاب ورکړی کی. امام قرطبي وی په دغه وخت کې
ما ته دا خپل خبره را یاد شوله چې څوک 80,000 کرتې دا لا اله الا الله وایي او بیا یې مړو ته وبخي نو عذاب به پورته کېږي. وایي ما خدا ویل نو وایي ما دغه هلک ته هم داسې ونه وی زه او وایي زما الله د دې نه خبرو بل هیڅوک د دې نه نو خبر. وایي ما په زړه کې یو نصاب د دقې ځوان مور ته وبخو او ایصال ثواب مې ورته د اهل سنت والجماعت عقیده دا د ایصال ثواب منګه منو. وایي چې څنګه مې دغه 80,000 کرته ور وبخلو وایي دا هلک ناڅاپه په خندا شو. وایي ما ته تپوس وکړو چې لږ ساعت مخکې خو تا جړل او خفه وې او اوس دا د خاندې دا ولې. امام قرطبي وایي دغه کس راته ووی دغه ځوان راته ووی چې زما مور الله رب ذوالجلال وبخله او هغه عذاب ته ختم شو. امام قرطبي رحمه الله وایي د دغه خبرې د وجې ما ته 2 خبرې واضح شوې. یو خدا چې ما ته پته ولګېده چې دا هلک دروغ نه وایي رښتیا دي ځکه ورته کشف ورته کېږي. یو خو راته د دې پته ولګېده دویمه راته دا پته ولګېدله چې په دې سره الله رب ذوالجلال عذاب ختموي. نو آقا انعامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان فرمائی چې تاسو کثرت د لا اله الا الله کا کثرت د اشهد ان لا اله الا الله کا فشهادت الله اله الا الله واستغفروه او دویم کار چې په هغه باندې تخپل رب راضي کې نو کثرت سره استغفار یو داسې عمل دی شیطان وی حدیث مبارک کې راځي چې ما خلق غر کړل په ګناهونو باندې په نافرمانو باندې به خلق غر کړل او زه خلقو غر کړم په استغفار باندې. کله چې انسان استغفار وای الله رب ذوالجلال په دې باندې ډیر زیات خوشحالي او د استغفار برکات باندې ان شاء الله بیا چرته خبرو خو رسول الله مبارک بیان فرمایي چې 2 کار چې په هغه سره تاسو خپل رب راضي کوي نو هغه شهادت الله اله الا الله واستغفروه یو شهادت د لا اله الا الله وایي په دې روزه کې زیات او دویم کار چې رب راضي کې استغفار او 2 کار لا غناء بكم خصلتان لا غناء بكم عنهما چې دا غینه هستا خلاصې نشته تسألون الجنة وتعوذون من النار د جنت دعا کوي او د جهنم نه پناه غواړي. په رمضان المبارک دا 3 کارا چې یو کثرت د شهادت کثرت د استغفار او په کثرت سره د جنت دعا غواړي. بعض خلک وایي منګه جنت نه غواړو نه جنت بغواړي جنت د غوښتو سیز دی سیبه. نو رسول الله مبارک بیان فرمای په دې روزو کې تاسو په کثرت سره د الله نه جنت غواړئ او د جهنم نه پناه غواړئ. نو موږ څه کوو چې کله د دعا وخت شي نو موږ هغه وخت کې یا خو اذان والا پر لګیا شو یا خو اذانونو والا ځان شرمولي وي څوک په 10 منټه مخکې ورځي څوک په 15 منټه مخکې ورځي ټول ورځ به روژه ونیسي خو چې وخت لږ پاتې شي بس د یو بل سره بس په دې باندې دی چې زمانه څوک مخکې اذان ونکړي نه دوی به دا اورېدلي وي نو چې د اذان کې ډېر زیات ثواب دی نو دا ثواب خو یوازې په دقې نه دی چې ته په سپیکر باندې ورمنډه کړه. اکثر موږ دلته د جومات کې ناستو اذانونه شروع شي نو ما دا غړې به بیٹې مینو بیا مې دا غړې مکمل فکس پټیم دا لا یو منټ مخکې دا او کم چې نقشه کې ټیم دی هغې تم لا ټیم پاتې او د یو بل نه پې ور مخکې کېږي بس چې چا څه په زړه راځي د خدای خاطر وکړي
یو منټ دی روان دی اذان وکړو او په دقې باندې چا روژه ماته کړه نو ګوره د دغه خلکو روژه ونه شو دا د چا د وجې دا ستا د وجې نو په دغه وخت کې اکثر چې بیا په ټیم کې نو بس دوی ناستې او دقه ټیم کې وایي زمونږ دا مولا جوړوده دی یا جوړ چېرته بل خوا تللی دی هغه دلته وایي اذانونه هم ختم شو دی وایي جوړوده دی خدای دی وایي دی غر که اوپر کړي او په دقه وخت کې دی خیرو شروع کړي د خدای خاطر کې دقه ټیم د دعاګانو دی په دغه ټیم کې دعاګانې قبلې کړي موږ په دغه ټیم کې مؤذنونو ته خیرې شروع خدای دې داسې کړي خدای دې هغسې نه دغه د دعا ټیم دی دعا پکار ده ګور په دغه ټیم کې الله پاک دعاګانې قبلې نو چې دعا قبلې نو د جنت دعا وکړه او د جهنم نه پناه وغواړه نو موږ خو اول دعا نه کوو او چې دعا هم کوو نو یا الله غټ ګاډی راله راکړي غټ کور راله راکړي بس صرف دغه په دغه ټیم کې موږ ته چېرته جنت یاد نشو په دغه ټیم کې موږ ته چېرته جهنم یاد نشو ته وایې د پښمني نه والا د ماښامه پورې دا روژه ما د ټرک دپاره ونیوله یا مې د کور دپاره ونیوله نه دا روژه دا خو د الله د رضا سبب ګرځېږي موږ په دغه ټیم کې یا خو په مؤذنینو پسې لګیا شو او یا چې په کور کې ناست یو او څنګه انګولې ته ګورو دیګه خو به دې مالګه زیاته کړې دیګه خو به دې دا چلنې پرونه هم ګورې هر څه ګډوډ او که نه ستا ګورې دماغ کار نه کوي او ته وایې د دماغ کار کوي او شو راتونه کې وړو ګورې او خپلو بچو ته بس په کنځوني نه دغه ټیم کې ګوره رسول الله مبارک بیان فرمایي وایي دا روژه چې ده دا د صبر میاشت نو دا خبرې په هر چا باندې بدلېږي ځکه ټول کال خوراک کې او سړی بلد شي او بیا در باندې एकदम دقه شانتي ناره راشي نو خامخا دماغ له زور ورځي وجود له زور ورځي خبره بدلېږي رسول الله مبارک بیان فرمایي دا د صبر میاشت ته به صبر کې زر به سپلی تلاس کې نه کو سپی غاپي هغه پسې هم سپلی تلاس کې کو ماشوم اواز کې هغه پسې هم سپلی تلاس کې هر چا پسې بس او کو تپوس ته کوي روژه مې ده نو موږ ته پته ده چې روژه دی دا نو خو د روژې بیا پابندي وکړه روژه کې خو به صبر کې نو خو ښه ده هغه جګړه خو پکې دا پیره دومره نشته خو موسم لږ ګرم شو نو الله دې خیر کړي هسې نه چې لږ نور ګرم شو بس بیا یو بل هم ګریوان کې لاس اچولی وي زه خیر دی هغه د روژې اثر هم په حکومت والا باندې شوی دی افغانیان او پاکستانیان انختی دي هغوی هلته ولي او دوی دلته ولي بس هغه د روژې اثر په هغوی خو نیسم نه خیر څه ووایم نو صرف او صرف پاکستان کې د روژې نوم وي حکمرانانو باندې نور یې نه نیسي علا کل حال خبر نه بل طرف ته ځي نو رسول الله مبارک بیان فرمایي وای په دغه ټیم کې تاسو جنت غواړئ په دې روژه کې او یوازې دا روژه ماتې په ټیم کې نه بلکې په تمام روژه کې د الله نه جنت غواړئ او د جهنم نه پناه غواړئ ځکه چې د دې نه زمونږ خلاصي نشته نو رسول الله مبارک بیان فرمایي دا سلور کار تاسو خامخا وکې او په کثرت سره وکې یو خصلت او یو کار شهادت الله الا الا الله دویم استغفار او دریم د جنت غوښتنه او سلورم د جنت نه پناه دا سلور کار تاسو په دې رمضان نو چې په دې روزه کې انسان دا سلور کار کوي نو ګوره د فضل خبرونه په امن کې شي د کنزلونه په امن کې شي د دروغونه یو بل خوا خبرې کول د دې تمام ارسنه په امن کې شي د الله رب ذوالجلال نه دعا ده چې دغه سلور کارونو توفیق مونږ ټول لراکي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین دعا کې اسمن په دې ملک توفیق راکي بل د خپل دارم نصیب کې حرمین شریفین دارم نصیب کې هر کارم د خپل رضا د پر بیماران دي ټول شفا
څو قرضداران دي الله ته د قرض نه خلاص کړي، چا روزګار ان شاء الله حلال روزګار ورکړي، چا اولاد ان شاء الله اولاد ورکړي، چا نارینه اولاد ان شاء الله نارینه اولاد ورکړي، حیا ژوندم نصیب کړي، بې حیا نه وساتي، بې عزتۍ نه وساتي. یا الله چا څه مشکلات یې تمام مشکلات حل کړي، یا الله چا شریعت تمام شریعت پوره کړي، د خپل ملک دعا کې الله پاک پکې امن قایم کړي، د امن جنډې به الله پاک وخوځولي کړي، دین محمدي سره څوک هم امداد کوي په هر جام کې الله ته حافظ او ناصر، دین محمدي ته څوک هم نقصان رسي په هر جام کې الله ته نیست او نابود. یا الله زمونږ د مدارسو حفاظت وکړي، یا الله زمونږ د تبلیغي مراکزو حفاظت وکړي، یا الله زمونږ د خانقاهګانو حفاظت وکړي، یا الله زمونږ د سنگر د مجاهدینو حفاظت وکړي. مجاهدین دعا کې یاد کوي کوم ځای کې قید او بند کې الله ته د رهایی بندوبست کم شهیدان شي الله ته درجات بلند کړي، اسلام غالب کړي، کفر مغلوب کړي. یا الله څرنګه چې 1400 کاله مخکې تا دغه نجس قومونه زمونږ د آقای نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د لاس غلامان ګرځوي، یا الله هغه دور بیا راوسته کړي، اسلام غالب کړي، کفر مغلوب کړي، مردگان د اهل اسلام سونو فاشله تمام مغفرت نصیب کړي. صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعین.